أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ننادي درس کې إن شاء الله العزيز سورة نساء پارا نمبر 6 رکو نمبر 24 آیات نمبر 173 74 75 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د مخکې آیات کې چې نو هغه تیر شولو چې هرگز حضرت عیسی علیه السلام او مقرب فرشتي دا د الله پاک د عبادت نه د الله د بندګۍ نه چې نو هغه شرم نه محسوسوي. اوس د آیات کې الله جل جلاله فرمایي پس هغه کسان چې د هغوی ایمان راوړو اعمال صالحې وکړلو فیوفیهم اجورهم الله به دوی ته د دوی پوره اجرونه ورکړي ویزیدهم من فضله او خپل فضل نه به وله اضافي هم ورکړي. یعنې کم انسان چې د الله رب العزت چې نو بندګي وکړله عبادت وکړلو نو الله جل جلاله به دغه کسانو لره پوره اجر چې نو هغه ورکوي. نو معلومه به دا شوه چې د الله رب العزت بندګي عبادت کول او د الله پاک په حقیقت کې ابدیت صفت د بنده چې نو اختیار کې الله پاک ته چې هر حکم ته غاړه کېدی نو دا د انسان د پاره د ټولو نه لوی اعزاز دی. ځکه چې دا داسې یو اعزاز دی چې الله رب العزت د خپل بندیانو پیغمبران لور کړو نو د بندګي ابدیت صفت د انسان په تمام صفتونو کې د ټولو نه لوی صفت چې دی نو هغه د ابدیت دی. الله وایي زه به ورله چې نو هغه پوره اجر ورکړم ویزیدهم من فضله او زیات به ورکړم دوی ته د خپل فضل نه. د تفسیر خازن کې لیکلی دی حدیث مبارکه نقل کړی دی الله به ورله په جنت کې داسې انعامات چې نو هغه ورکړي چې هغه به چېرته نه یو نو سترګو به چېرته لیدلی نه به یو غوږ اورېدلی او نه به یو زړه کې چې نو د هغې متعلق خیال تیر شوی. داسې نعمتونه چې نو الله پاک وایي زه به ورله ورکړم. واما الذین استنکفوا واستکبروا او هغه کسان چې د هغوی شرم وکړو د الله د عبادت نه چې نو هغه وشرمېدل واستکبروا او دغه شانتې تکبر وکړلو الله وایي فیعذبهم عذابا الیما پس زه به عذاب ورکړم دوی ته عذاب دردناکو. نو ګویا د الله پاک عبادت کاغه په هر صورت کې وي د الله دغه عبادت چې نو هغه په کامله طریقې سره کولو دې کې شرم چې نو هغه نه محسوسولو. دغه تاسو خیال کړی دی نو دلته چې نو هغه اصل عبادت دی دا غي ذکر کړی او بیا د عبادت تمام اقسام په دې کې داخل دي. ډېر خلک چې نو هغه تاسو ګورئ هغوی اکثر الیاذ بالله دا وایي یاره زه ګیره په دې وجه نه پرېږدم مړه بیا به څه بوډا ښکارم. اوس دا څومره لوی چې نو هغه خطرناکه خبره ده چې ګیره پرېښودل 3 موټې یو هر طرف ته یو موټی چې نو هغه ګیره پرېښودل دا واجب دی. تمام انبیاء علیهم السلام چې نو هغه امر مبارکه دی. اوس انسان ته په دې باندې چې نو هغه ځان بس کوي زه بوډا ښکارم یا بعضې وخت کې نو هغه پیسې ښکته کول دا څومره لوی ګناه دی. الله پیغمبر فرمایي کمې پیسې چې نو هغه پټکو نه ښکته وي پټکې پټ کړي په ورځ د قیامت چې نو هغه دا پټکې دا د جهنم په اور کې نو هغه سوځي. صحیح حدیث دی. اوس مونږ چې نو هغه تاسو به لیدلي ډېر خلک هغه پټکي د دې وجې نه چې نو هغه څه کوي نه اوچتوي چې زه پټکي چې نو هغه په ښکاره کړم پیسې چې نو اوچتې کړم پټکي ښکاره کړم مړه په دې کې سړی چې نو هغه بد ښکاري. څوک وایي چې نو هغه لکه څه کوي الیاذ بالله سین ته ځي څوک څه وایي مختلف چې نو هغه کوي. دا اوس د الله رب العزت چې نو هغه د دین د الله د حکمونو نه چې نو هغه شرمېدل دي دا باید کې جنو هغه شرم کول. الله وی دې سم کوی که داسې کوی داسې عذاب بدل در کم چې هغه به دردناک عذاب بیا
الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. دین اسلام دې الله پاک موږ ته د دین هر یو حکم چې دی الله پاک موږ ته ښکلی ښکاره کړي. بیا تاسو وګورئ انګریزي خته، نن موږ ته انګریزي خته چې هغه الله پیغمبر منع فرمایلی ده. مشکات کې چې نو هغه په هغې باندې صریح حدیث موجود دی. الله پیغمبر وایي تاسو دې سیخته مه واړه کوئ. مفهوم دا دی چې تاسو سیډونه چې نو هغه واړه کوئ او مخې ته طرف ته چې نو هغه سونډۍ پرېږدئ. نن موږ ته په هغه سونډو باندې یو طرف هم کټ کړی بل هم کټ کړی، په هغې موږ ته چې نو هغه ځان ښه ښکاري، او که یو کس ټول ویښته یو شانتې واړه کړي هغه موږ ته بد ښکاري. اوس دا څومره خطرناکه خبره ده. اوس په دغې دغه کول او بیا دا چې نو هغه نورو لکه زه وختې راتلم نو ما دغسې کې یو ماشوم ولیدلم نو ډېر افسوس یې رالم رایسته. هغه ماشوم نه، دغه ماشوم مور و پلار چا دیولی کړی دی. دا طرف یې مکمل خریلی و، دا طرف چې نو هغې هم مکمل خریلی و، په دې سر باندې چې نو هغه یو پټه تلې ونیسي. اوس خدای خبر چې دا به د څوک لیدلی نیسي. حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي، ابره موږ چې نو هلته درس کې هم ویلو په هغې کې راغله مفهوم یې دا دی وی چې تاسو به د یهودو داسې چې نو هغه مشابهت شروع کوي چې دا تاسو به چې لکه څنګه چې یو پیزار د بل پیزار سره برابر وي. خی پیزار او ګس پیزار دا دواړه یو شانتي چې نو هغه برابر وي، تساوي په دې کې. نو داسې به تاسو د یهودو چې نو هغه اتباع شروع کوي. نن وګورئ ټول حق خبرې چې نو هغه روانې دي. مونږ داسې د هغوی تابعداري هغه په هغې میلونو چې نو هغه زموږ نه لرې ناست دی، هلته یو چې نو هغه ادا وکړي مونږ ته یې راولېږي دلته مونږ قبوله کړي. اوس دغه ماشوم خو نه دی ګناهګار، دله چې چا دا عمل کړی دی دغه مور پلار دغه بالغ چې نو هغه ګناهګار دی. خو د دغې بالغ د ګناهګارېدو سره د ماشوم فطرت داسې جوړ کړو. اوس چې د دغه ماشوم په دې وخت نه په دې چلونو باندې دا عادت کو دا فطرت یې ول جوړ کړو، سبا به د څه حالي. د دې وجې نه سیرت کتل، سیرت ګورئ او په هغې باندې په یو خبر چې نو هغه په خپل ژوند کې کوشش کوي سړی چې دا په خپل ژوند کې چې نو هغه راولي. نو الله وایي اما الذین استنکفوا، هغه کسان چې شرم وکړلو، واستکبروا او تکبر غرور چې دی نو هغه یې وکړلو، فیعذبهم عذابا الیما، الله یې موږ ورکړو هغوی ته عذاب دردناک، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، او دو به نه مومي چې نو د الله نه ما سوا څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار. مخکې موږ ویلو دوست ولی هغه دوست ویلی کېږي چې هغه د انسان خیرخوا ډېري، خو د مصیبت په وخت کې چې نو هغه یې بچ کولی د چاله نه شي، ده ته ویلی کېږي ولی. نصیر هغه دوست ویلی کېږي هغه مددګار ته چې دا د انسان خیرخوا هم او د خیرخوا په صورت سره سره د دفاع چې دی نو هغه هم کولی شي. الله وایي په ورځ د قیامت به نه دوی بیا څوک خیرخواهي او نه به څوک دفاع کوونکی. هغه چې کېږي نو نن دلته به کېږي د دې ځای په دنیا په اعمالو باندې. الله وایي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای خلکو یقینا راغلی دی تاسو ته برهان، دلیل من ربکم، ستاسو د رب د طرفه. برهان نه حضرات چې دی نو هغه مفسرین وایي د برهان نه مراد چې دی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو واضح نمونه چې دی نو هغه تاسو ته راغلی ده. اخلاقو په اعتبار سره هم، معاملاتو په اعتبار سره هم، د معاشرت په اعتبار سره هم، د عبادت په اعتبار سره هم، په هر لحاظ سره الله وی دا متاسته یو واضح نمونه، یو واضح دلیل چې دی نو هغه رالیږلی دی. او د دغه پیغمبر حلیه او سیرت چې دی نو هغه اختیارول د هر انسان دپاره د کامیابی. نو الله وی ای خلکو یقینا تاسو ته راغلی برهان من ربکم، ستاسو د رب د طرفه چې دی نو واضح دلیل، واضح برهان. د دغه برهان چې دی نو هغه اتباع وکړئ تاسو به کامیاب شئ. لکه څنګه چې بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي چې دی نو لکم فی رسول الله اسوة حسنه، ستاسو دپاره ستاسو د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت د ټولو نه بهترینه نمونه چې دی نو هغه دغه ده. که تاسو یو سیرت اختیاروئ، یو حلیه اختیاروئ، نو د دې پیغمبر حلیه چې دی نو هغه اختیار کړئ، د دې نه بله ښکلې حلیه چې دی نو هغه نشته. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او الله وایي ما تاسو ته نازل کړی دی نور مبین، قرآن پاکو. یعنی دا داسې یو واضح کتاب دی و داسې رڼا ده چې د دې کې کم اعمالو الله پاک حکم کړی، دا حکم اعمال دی په ژوند کې راوستل، دغه احکامات دی په خپل ژوند کې راوستل. د کومو نه الله منع کړی دی په دې کې د دغې نه مو خپل ځان منع کو. دا د سرچینیانو هغه یو بهترین رڼا ده چې دا رڼا به ستا چینیانو په دنیا کې هم کار کوي، دا به زله په ځنکدن کې هم بیا کار در کوي، دا رڼا به تاله چینیانو په قبر کې هم بیا په کار راځي، دا رڼا به بیا ستا په محشر کې هم په کار راځي، او دا رڼا به بیا ستا چینیانو هغه په پل صراط باندې هم په رڼا په کار راځي. لکه څنګه چې سورت منافقین کې غالبا دی
چې منافقان به د مسلمانانو دغه نور ته وګوري او دوه پسې ورپسې شي، نو چې کله دوی پولیس رات ته ورسي نو د دوی او د هغوی په منځ کې به حایل پاټک چې دی نو هغه به ولګولی شي. دوی به ورته وایي چې موږ ته لږ وردېږئ نقتبس من نورکم چې موږ ستاسو نه دغه رڼا او دغه نور چې دی نو هغه واخلو. دوی به وایي دا دلته نه میلایږي، فرجو تاسو واپس چې دی نو هغه لاړ شئ دنیا ته، هلته نه دا نور میلایږي. نو الله وایي دغه نور انزلنا الیکم نورا مبینه، دا قرآن دی، دا نور مې ته نازل کړی دی، دې کې چې کوم احکامات دي دا دغه نور سبب دی، دا په دنیا کې چې نو هغه په خپل ژوند کې راولئ. فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا، پس هغه کسان چې ایمان راوړو د الله تعالی په ذات باندې، واعتصموا او منګولې ولګولې به په دغه قرآن سره، فسيدخلهم فی رحمت منه، یعنی قرآن سره منګولې څنګه ولګولې؟ قرآن چې نو هغې د خپل دستور او قانون جوړ کو، د خپل عین جوړ کو، دغه قرآن مطابق د خپل هر څه نو ادا جوړه کوله. فسيدخلهم الله یې زر دی چې داخل بکړو دوی لره فی رحمت منه په خپل رحمت کې، وفضل او په خپل فضل کې، ويهديهم الیه او وبقیم دوی ته خپل طرف ته صراطا مستقیما لاره برابر. نو گویا د لارې برابر الله چې نو دوه ذریعې وښولې، یو د الله د پیغمبر او دویم چې نو هغه قرآن، چې به د دواړو باندې منګول ولګولې د انسان کامیاب شو. د حدیث مبارکه کې راځي، ترمذی روایت هم د مسلم جنې نو هغه دواړو روایتونو ذکر کړي، مفهوم دا دی. او امام جنې نو هغه مشکات صاحب مشکات جنې نو هغه هم ذکر کړی دی. ای کوي حضور علیه الصلوۃ والسلام ترکتم فیکم ما جنې نو تاسو کې پرې خودلو دوه جنې نو هغه ثقیلینو، دوه جنې نو هغه درانه احکامات ما تاسو کې پرې خودل، یو جنې نو د الله پاک کلام او دویم الله پیغمبر، یو روایت کې زما سنت او بل روایت کې دی اهل بیتو. تاسو په دې باندې منګولې ولګوئ تاسو چې نو هغه به کامیاب شي. الله رب العزت دې موږ ته دغه نصیب کړي چې دې شول الله یې زبر ته صراط مستقیم وخیم، او چې صراط مستقیم باندې روان شولې دنیا دې هم کامیاب شول او آخرت چې نو هغه دې هم کامیاب شول. الله دې موږ ته دا نصیب کړي. فاما الذين آمنوا، پس کسان چې ایمان راوړو، وعملوا الصالحات او عمل وکړلو نیک، فیوفیهم پس پورا ورکړو دوی ته اجورهم د دوی اجرونه، ویزیدهم او زیات به ورکړو دوی ته من فضله د خپل فضل نه. واما الذين استنكفوا، او هغه کسان چې د هغوی چې نو شرم وکړلو، واستکبروا او غرور وکړو، تکبر وکړلو، فیعذبهم نو پس عذاب به ورکړو دوی ته عذاب علیما درناک. ولا یجدون او بیا بنمومیدی لهم د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله پاک نه ولیا څوک دوست، ولا نصیرا او نه مددگار. یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم بشک راغلی تاسو ته برهان دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفه، وانزلنا او نازل کړی دی مونږ الیکم تاسو ته نور مبین ښکارا. فاما الذین پس کسان آمنو چې ایمان راوړو بالله په الله باندې، واعتصموا او مضبوط ونیولو به دغه قرآن، فسيدخلهم پس زرده چې داخل بکړي دوی لره فی رحمت منه په خپل رحمت کې، وفضل او په فضل کې، ويهديهم او وبخيو دوی ته الیه خپل طرف ته صراط مستقیم لار برابر لار نیغه. فاما الذين آمنوا پس کسان چې ایمان راوړو، وعملوا الصالحات او وکړلو عمل نیکو، فیوفیهم پس پورا وګړو دوی ته اجورهم د دوی اجرونه، ويزيدهم او زیات به ورکړو دوی ته من فضله د خپل فضل نه. واما الذين استنكفوا، لیکن ای کسانو چې شرم وکړلو، واستكبروا او تکبر وکړو، فيعذبهم نو پس عذاب به ورکړو دوی ته عذابا الیما عذاب درناک. ولا یجدون او بیا بنمومیدی لهم د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولیا څوک دوست، ولا نصیرا او نه مددگار. یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم بشک راغلی تاسو ته برهان دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفه، وانزلنا او موږ نازل کړو الیکم تاسو ته نور مبینا نور ښکارا. فاما الذین آمنوا پس کسان چې ایمان راوړلو بالله په الله باندې، واعتصموا او منګولې ولګولې به په دغه قرآن سره، فسيدخلهم نو پس زرده چې داخل بکړو دوی لره فی رحمت منه په خپل رحم کې، په خپل رحمت کې، وفضل او په فضل کې، ويهديهم الیه صراطا مستقیما او بخم دوی ته خپل طرف ته لار برابرو.